د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند هغه د تکلیفونو ډک. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیبیو د نبی علیہ السلام لور و. د حسنین مبارکین مور و د حضرت حسن او د حضرت حسین رضوان الله علیهم اجمعین. او ډیر سخت ژوند به تیرو. د صحابه دا ورچیو هغه ډیر سخت او ډیر تکلیفونه هغه خلکو تیر کړي، خصوصا د مال حال په اعتبار سره. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یو ځل د کور نه راله، د خپل کور نه د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضره شوه. نبی علیہ السلام ورته وشي څنګه راغلي؟ حضرت بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د خبرو کولو په ځای د ډوډۍ پولیس کې راواغېستو. هغې د غوټه ورکړې به ویس کړل. دې زنانو له چې لاس په سور شي نو هغه د ډوډۍ ګوټ پورې کړی. بی بی فاطمه د ډوډۍ ګوټ اوس پړد. هغې کې د کوچې روټۍ سټوکړه راوی وشته. نبی علیہ السلام ورته فرمایي پوره بچی دا سشي دي او څه دپاره دې راوړی دی؟ بی بی فاطمه ورته عرض کوي بابا جانا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډیر وخت پس محنت مزدوري وکړه، الله پاک ول څه ګټه ورکړه او باغې باندې اوړه راوړل. هغې نه مونږ یو څو روټۍ جوړې کړې. د یوه روټۍ حسنینو خوړه، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. زه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ډېرو ورځو نه نهر یوه روټۍ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له مې ورکړه، هغه وخوړه. یوه هغې ماله په شریکه راکړه چې دا ته واله. نو هغه روټۍ چې ما راواخېسته نو ما سوچ کوم چې دا زه به وخورم، زه خو به په دې باندې موړ شم، خو چې زما د بابا به څه حال وي. د دواړو قومو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه خوړلي که به یې نه خوړلي؟ وایي هغه روټۍ مې راواخېسته او ما دې لوپټې دې ګوټ پورې وتړله او دلته مې راوړه. غرض او مقصد مې دا دی بابا چې زما سوچ دی چې تا به د څو ورځو نه خوراک نه کړې، دا مې تاله راوړه چې دا ته وخورې، ستا نه هر لوبه په دې باندې ختمه شي. نبی علیہ السلام د دواړو قومو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچې چې څنګه دې سوچ دی نو دقه شان ده. نن درېیمه ورځ ده چې ما نهاره تېره کړې ده او ما خوراک نه دی کړی او دا دې خوب کړل. دواړه به دلته په شریکو وروڼو څه ناسه ګزاره وشي. هغه پیغمبر د چا نه مخه چې الله پاک دنیا پیدا کړې وه دومره سختې تېرې وې. ما تعالی الله پاک ډېر نعمتونه راکړي دي، د دې شکر پکار دی. الله دې نه کړي دا نعمتونه الله پاک مونږ نه وانخلي. کله چې خوراک کې د خوراک کولو په وخت کې د الله پاک شکر وباسه چې دا دومره بهترین خوراک الله پاک راکړی دی. صحابه او نبی علیہ السلام دومره سختې تېرې کړي. نبی علیہ السلام غوښتل نه، نبی علیہ السلام مال حال نه غوښته. نبی علیہ السلام په غریبۍ باندې ډېر زیات خوشحاله و. نبی علیہ السلام به فرمایل غریبي مې خوښه ده او غریب سړی مې ډېر زیات